الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تیر جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مخلصانو مرگرو دے وسو کسانو ذکر در تکڑ. دی جمعہ کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لنبو خطرناک دشمنانو بیان در تکو. نو تاسو تب پتو لگی چه اسلام تا اللہ دا حضور پاک و دا غد مرگرو پا ذریعہ دا دمر خطرناک دشمنانو دا مقابلے سر سمر غلبہ ورکڑے دا. لنبی دا حضور پاک سخت یوسو دشمنانو چه پاگے کے اول نمبر دشمن دا غی خپل ترو چه دا غنم ابو لہبو. ابو لہب پا دا عربے کی دا اب دا پلار پا مانا مستعملی گی. نو دیتا کنیوئی نو دا چا دا زوی نم چی وی نو آغت نسبت کئی نو خلق وی علکا ابو زید دی دا ابو بکر دی دا فلان کے لیکن دا لہب دا نلو و نیزوی دی دا لمبی تاوی او دا اب پا عربے کی او دوی ممانا لری دا صاحب او دا مرگری پا مانا مستعملی گی. نو ابو لہب مانا دا لمبی خاون مخی خشتو تکسر مزیدار دا دی وجنا دی دا لمبی پا خاون دا شغلی خاون دا حسن او دا دول پا خاون پا دی نم باندے مشہور شوید. سا علماء نوری و جملی کی خدا لگا راجحہ وجہ دا. دا حضور پاک دمر خطرناک دشمن ترے دے او عجیبہ دا چکل نبی علیہ السلام مبارک پیدا شو دنیا تا تشریف راونا نو دل چیتلا ورکلا ویستا دا غمل رور عبداللہ زوی پیدا شو نو دیو وینزا و سویبا اغیب خوشعلے کے ازاد اکلا. بخاری شریف کے مرازی امام بخاری خپل ترجمت الباب کے دا یو لفظ ذکر کرنے دے چاہا تقہا دا سویبہ دے ازاد اکلا دے ابو لہب او دا حضور پاک دا پیدائش پا خوشحالے کے پا خوشحالے والا پا پیدائش سو نا خوشحالی اکلا لیکن چکل نبوت ورطا میلاو شو نو لوی دشمن دے. دا صفا پا گونڈے چکل حضور پاک اعلانو کتاسو تماویلی دی چے انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم دا یولوی دردناک عذاب نم یروم یو خدایو منه نو دی پاسید او کانی راواغشتا و پا حضور پاک مبارک پا کانی غزارک وی تبن لکا لہذا دعوتنا تا دی خدای داسی کی تا مونگ دی خبر لرا بللیو نو دا کور نا چلون بی غزارو شنو نور خلق دادش
چې دا کور سړی دشمن دی، دا کور سړی مخالف دی، نو پردی بیا ډاډی، او چې دا کور د خلکو اتفاقی نو پردی غږ نشي کولی. نو دې سپیره لومبې په حضور پاک مبارک د کاڼي غزار وکړ، نو الله پې خفه شو. نو قرآن شریف کې الله د هلاکت بیان کوي او خیره خدای وکړه. خدای خیره زمونږ د خیرو په شانتې نه ده، مونږ خو د خدای نه سوال کوو چې خدای دې هلاک کې. الله خیره هلاکت ته بس تبت یدا ابي لهب، دا دواړه لاسونه چې د ما په دې مبارک محبوب یې پې غزار کړی دی، دا د هلاک او برباد دی، بس دا تباه دی. ما اغنا عنه ماله وما کسب، دی پا مال غاوره دی او پا تجارت غاوره دی، دا بدل څه فایده ورنکی. چې دا صورت نازل شو د خزه د ام جمیل او شاعرم دا، نو هغې له غصه ورله، وی خلک اوس زما د خاون په حق کې داسې خبرې کوي. نو یو کاڼی راواغشت، دې ښځې د ام جمیل د حضور پاک د چاچی، وی ودرېږه چې نبی علیہ السلام په دې کاڼي ولم چې ته زما خاوند ته خیرې کې، او دا خدای نازلې کړي دي. نو کاڼی راواغشته او په نبی علیہ السلام پسې ګرځېده. نو دغه وخت کې حضور پاک په مکه مکرمه کې جومات د حرم د بیت الله خوا کې حضرت ابوبکر صدیق ورسره دی. نو حضرت ابوبکر ورته وی دا الله رسوله، وی دا ام جمیل را لو کاڼی وسره دی، داسې معلومیږي لکه چې دا تا پسې راغلی، دا چاچی دی تا پس را روانه ده. وی ابو بکر انها لن ترانی، وی دا با مو نوینی خواه، ما بات خدای سایتی انشاءاللہ. نو چی دا رالا یو خوابل خوی قتل، حضرت ابو بکر تاوی مرگر دی سشو، وی سپی که وی زما دا خاون پا حق کی دی وی چی قرآن شریف نازل شوی دی او دا برن خبری نازلی دی او زما خاون تا خیره کئی بریده مینا پا دی کانی اولم. ویسه شو مرگره دی، اغا سا خبر تری و تا اکڑلی او دا واپس لانا. نبی علیہ السلام تا ابو بکر وی واقعی دی خدی خود پس کانی روی رو خودتیو نلی دلی. حضور پاکو فرمائل خدای زما دا حفاظت تا پاری و پرشتہ نازل اکلا، اغی فرشتی خپل وزر خوری کلی او زید دی دا نظر نا پٹ کلم. دومره سخت دشمنه دی با غنی روڑلی غنی دا ازغی او دا به پلارو کې چول چې نبی علیہ السلام په کماله رضی دومره سپیره خزا. نو قرآن شریف کې رب العالمین په دې صورت کې دا غي بیانم کوي. وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. نو بعض علماء خو دا خیرت سمانا کوي، اکثر مفسرین دا معنا کوي چې دا یو ځل لاړه او دا غنو دا ازغو یو ګیډې روچت. اوس هم بعضې خلک چې دا ګیډې راوړي پکې پړې واچوي، نو دې شاته په ځان راواړئ او پړې دلته کې د لاسونو کې نیولې، نو دا ګیډې اوچت که او په یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې دا ګیډې تړلې کېښه او د تیږې نه یو طرف ته دا ځان یې ټیټ که او هغه پړې یې دلته غوټه که د خپلې سینې سره او لاسونو کې ونیوه چې دا ګیډې په ځان باندې راړومه. خدای فرشته راولېږله ګیډې له بل طرف ته دیکا ورکړه، نو هغه ګیډې بل طرف ته د هغه تیږې نه پرېوته، د دې مرۍ ته پړی ویزان شو، نو خدای په هغې دا مرداره کړه. الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتقام تی واغش په داسې طریقه چې مړه شوه، مرداره شوه، تیزندي شوه، د خپله لاسه تیزندي شوه. حضور پاک په خدای بدنام هم نه کړه. خاوند یې څونه خطرناکو. ابو لهب درې زامن وو، د یو نوم عتبه، د بل نوم عتیبه، د بل نوم او دا شاعر هم وګورئ، دا ښځې د حضور پاک ته به څه وی؟ ابو بکر ته یو ځل وی مزمما عصینا وامره ابینا ودینه قلینا. د حضور پاک نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، او محمد خو ښکلې معنا لري، ستایل شوی د صفت خاون چې خلک یې صفتونه کوي. نو دی به د هغې مقابل هغه ښکلي نوم دی به یې په خوله نه اخېسته، د هغې بالمقابل بل لفظ به یې اخېسته مزمما. هغه کس چې د هغه خلک بد بیانوي، د بدو صفتو والا چې بدي بیانېږي. مزمما ابینا
اسویل مونږ د مزمم نبی علیہ السلام ته به ګوته نیوله د دنه فرمانی کوي د خبره نه منو وامره هو بینا او رده د کار نه مونږ انکار کړی دی رده خبره نه منو ودیننا دینه قلینا د دین سره زمونږ بغض دی دا خبره به کول نو حضور پاک ته چاوی هغه چاچی خوستانم نالی دا استاد نوم زد بل نوم علی مزمم دته وای او کنزل کوي وی مزمم بسوکی کوي دی ورته زخه مزمم نیم زخه محمد صلی الله علیه وسلم وی زمانوم خدای د دې سپیرو د کنزلونه ساتي مردار شو نو درې زامنې عتبه او طیبه او موت نو دې ظالم دی او په دې دوه زامنې د حضور پاک دوه لونه کویدن وی دوه لونه نبی علیہ السلام ورکړي وی نو زامنو ته وی دا لونه وته پرېږدي نو د حضور پاک هغه دواړه لونه یې پرېښودې دا څومره لویه صدمه ده د چالور والی او بیا ورته پرېږدي دا غټه صدمه ده ورته یې دواړه پرېښودې نو خدای پاک د هغې انتظام وکړو دغه دواړه لونه د نبي علیہ السلام بیا د حضرت عثمان په نکاح کې راغلي یو جلیل القدر صحابي خدای غیله ورکړه یو په نکاح شو چې هغه وفات شو بیا دویم ورته په نکاح شو او ابو لهب څه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدر کې کافران مردار شو نو د بدر نه ټیک اور وځي پس په د یو دانه راوخته په د ابو لهب یو داسې خطرناکه دانه چې هغې دانې د وجې نه ټول وجود پمن شو او وجود یې وپړسېد او داسې وپړسېد چې بین بتې ته نو د هغه دانې د لاسه مړ شو نو چې مړ شو نو څوک ورته نږدې کېدل نه وی د ده دې وجود ته که مونږ نږدې شو نو هسې نه دا بیماري مونږ ته ونه لګي چا وله ګوتې نه وړې درې ورځې په کور کې پروت و سخابین ته خطه هېڅوک نه ورته زوی نږدې کېده او نه ورته بل رشته دار نږدې کېده نو آخر کې بینونه شروع شو چې دې مصیبت سره څوک و نو بیا یو څو حبشان غلامان راوستل نو هغې ولې یو کنده وکنسته نو په لرګو یې ولې دیکې ورکړې نو کنده کې یې ورغورځه او د پاسه یې پې کاڼي او لوټې خاورې ور واچولې نو په کنده کې پټ کړه دی د دنیا سپېرتوب او د دنیا سزا وه چې آخرت کې به له خدای څونه سزا ورکړي د نیکانو خلکو سره چې څوک هم دشمني کوي دا خو لا پیغمبر دی د عام نیک انسان چې څوک دشمني کوي دا خدای دشمن دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله د طرف نه نقل کوي من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب زما د دوستانو سره چې ما سره څوک مینه کوي او زما د دین خدمت کوي دی سره چې څوک بغض کوي دشمنی و سره کوي زما د طرف نه دغه انسان ته اعلان جنگ دی الله وایي زما جنگ ته ځان تیار کړي نو عام نیک انسان عالم او خدای ته خوښ انسان هغه سره چې څوک دشمني کوي الله ورسره اعلان جنگ کوي نو بیا پیغمبر د خدای څونه مقرب او نیک او نږدې شخصیت دی چې هغه سره څوک دشمني کوي د هغه دشمن به خدای نه ذلیل کوي ذلیل شو په فتح د مکې په ورځ باندې چې نبی کریم صلی الله او دا بل زوی چې و دا عتیبه دته حضور پاک خیرې وکړې خدای مو هلاک که مردار یې دو زامن یې پاتې شو یو عتبه دی او یو معتب دی نو نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو حضرت عباس ته وی تره ته وی کاکا وی هغه رویرونه دې نه ښکاري د ابولهب کاکا بچي وی دا الله رسول داسې معلومیږي چې تر پوه شوي تښتېدلې پټ دي وی ورشه وی ګوره را پیدا کړه مال یې راوله نو پسې ګرځېده نو دوی د عرفات په میدان کې هلته تلي دا هغه ځای نه یې دواړه راوستل نو حضور پاک مبارک ته مخامخ کېنو ګوره د کوم دشمن تر زامنې دي ښه پلار یې څونه لوی دشمن و د حضور پاک او مور یې د حضور پاک څومره غټه دشمنه او د یو کس نبی علیہ السلام ته لور هم پرېښې ده لیکن د حضور پاک دی وخت کې څومره مضبوط گرفت دی ځکه مکه فتح شوه چې دی وجل په اساد به یې وجلي اډر به یې کړی چې دا مړه کې لیکن حضرت عباس ته وي هغه رویرونه راوله او پسې ګرځېده رای وستل مخامخ یې ورته کېنول حضور پاک ورته اسلام پیش کړ تر بچو زه درته اسلام دعوت در کوم
مسلمانان شي هغه خدای پاک مسلمانان کړل دواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما د الله نه په شپې په جړا کې د خپل تر د دواړه بچي غوښتي دي چې مال خدای پاک دا دواړه راکړه. نو زما دعا الله قبول کړو، خدای دواړه مسلمانان کړ. هغوی دشمنی ته ګوره، د پلار دشمنی ته ګوره، د مور دشمنی ته ګوره، او حضور پاک د شپې په جړاګانو کې د خدای نه غواړي چې خدای درنه مې غوښتي دي رانه وی خدای زما دعا قبول کړو، دا دواړه مال خدای پاک راکړه. نو دا غټ دشمن ابو لهب د حضور پاک قرآن شریف کې الله په ډېرو بدو ذکر کړی دی، او دا هغه ښځه ام جمیل. بل غټ دشمن یې څوک امیہ ابن خلف، دام د مکې په سردارانو کې لوی سردار. دا دومره غټ خطرناک سردار تیر شوی دی چې ردم دا نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد، مشرم و سپین ږیری مو د علاقې لوی ملک مو لوی سردار مو. نو پیغمبر علیہ السلام پورې بیا ټوکې کولې، را باغې کله به ودرېده عیاذا بالله. هغه شیطان دی نن نه دی راغلی، جبریل علیہ السلام به یاده نن نه دی راغلی، څه خبرې خو یې درته نه دي کړې. کله به مخامخ ودرېده نو که نه هغه قصه مې سې دې کوله غوندې که نه څه قصه مې سې راته ووایه که نه، داسې سپکې خبرې به یې کول. قسم دې چې کله سوچ کوم که نه زه یم دا دین په ډېر لوی محنت راغلی دی، خو په محنت به خورېږم. ګورې محنت باندې راغلی دی، محنت غواړي. کوم چې شړ پټي وي شړ، او تو سره محنت وکړې وبا دې کې او یوې پکې کې او پکې سر یې اچې او ډېران پکې اچې، شړ دی خوره دی او ته باد کې او فصل پکې وکړي او بیا دې پرېښود، نو دې بیا خپل زوړ حالت ته ځي که نه ځي، بیا ګورې شړېږي. شړ پټې چې د کله باد که خواري دې ورسره وکړه نو د باندې به هر وخت خپل نظر ساتي. دې به شړکې نه، دله به هر وخت اوبه ورکې، سره به اچې، فصل به کرې، نو دې به آباد پاتې وي. رب النبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ډېر محنتونه کړي، دا شړ ځمکې په ډېر لوی محنت آباده کړې ده. اوس هم ګورې دا محنت غواړي، بې د محنت نه، بې د دعوت الله نه او د خدای د بلنې نه بغیر دین د نشر اشاعت او دین رسول او دین امت ته پاتې کېدل دا ګران کار دی. په هر کیف کله به وي څه خط له د خدای نه راغلی دی وښایه که نه، کاغذ چټ وښایه دله چټ راغلی دی. حضور پاک مبارک به ډېر زیات تنګ و. یو ځل یې وفرمایل وي خدای به ما له وس راکوي، دې به زه وجنم. د چا په حق کې ګورې دا نه دی ویلی، ما له به خدای وس راکوي، دې به زه وجنم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته لاړ. بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې دا واقعه نبی امام بخاری نقل کړی. په مدینه شریفه کې یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه، دا هغه د یو بل سره دوستانه تعلقات. نو دا امیہ دین تاجر و تجارت به کو، حضرت سعد رضی الله عنهم تجارت کو تاجرو. امیہ چې بکله د مدینه په خوا تېرېدنو د سعد سره به شپه کوله، د هغه میلمه و. او چې سعد بکله مکې ته راغی یا د مکې په علاقه به تېرېده، د دې امیہ سره به میلمه و، د یو بل سره نږدې تعلقات و تاجرانو. دا د اسلام نه مخکې کله چې اسلام راغی او نبی علیہ السلام مدینه شریفې ته هجرت وکړ، نو د سعد د نبی علیہ السلام له اجازت وغوښته چې صاحب که څه اجازت یې ماله راکړه زه یو طواف کوم، عمرې لازم. ډېره ښه ده. راغی مکې مکرمې ته، چې راغی د خپل زوړ تعلق په بنیاد د دې امیہ میلمه شو. اوس سعد مسلمان دی، امیہ هماغه کافر دی، خو زاړه تعلقات خو شته که نه، د کافر او د مسلمان اوس هم تعلقات یو بل سره وي. دی راغی د سره میلمه شو. امیہ ته وایي چې امیہ مال یو ټیم داسې وګوره چې زه په هغه ټیم کې طواف وکړم. امیہ ورته ویل لکه داسې کار دی، زما ته خو دوست دی، خو داسې کار دی چې تاسو خو اوس مسلمانان شوی او زمونږ دشمن چې دی نبی علیہ السلام هغه له مو پنۍ ورکړې ده، امن هم ورکړی دی. نو ګوره د مکې خلک د تاسو د مدینې خلکو ته ډېر غصه دي، ډېر قار دي. نو اسې نه چې څه نقصان درته د مکې دا خلکو نه رسوي، درته به وایي چې ښه تاسو زمونږ دشمن بوتلی دی، هلته م دیره کړی دی او امن ورکړی دی. نو داسې ټیم دله ګورم چې څوک ني او بودې زما طواف وکړي او پټ په پټه وکړي او بیا دې خپل کلي ته، هغه ډېره ښه ده.
نو عرب د غرمې اکثر مکه مکرمه ګرمه ده د غرمې خوب کوي وی دا څوک دی وی پیژنه دا هغه سعد نه دی یثرب والا مدینه والا وی دی ها تاسو زمون دشمنانو لا پنای ور کړی دا امنم ور کړی دی وسلام خبره کړی چې تاسو به د هغوی مدد کوئ زمون په مقابله کې او ته دلته بېغمه ګرځې په امن ګرځې افسوس چې زما د امیه مشر سره نه وي چې تا سره ما کتلی وي خو د دې امیه به علمین غږ درته نه کوم حضرت سعد ورته څه وایي ابو جهل په ما سترګې مه راوباس که تا ما ته دلته تکلیف ورسو نو تاسو چې شام ته تجارتي قافلې بوځئ را بوځئ نو ګورې لارم په مونږه ده نو په مکه کې خو ځان له نه څه غله کېدله اخو شاړه ځمکه وه د هغې خو ټول ګذر اوقات په تجارتو او شام ته به تلل غله به یې راوړه نو دې کې محتاج وغوي وی شام ته چې دی لارم زمونږ د مدینې په خوا ده قسم دی لار به در باندې بنده کړم څه به خورئ بیا یو بل سره دی په باز شنو دا امیه د خپل دوست ته وی دی سعد ته وی سعد داسې کار دی دا ابو جهل زمونږ د دې مکې سردار دی به د سترګې مه راوباسه خو زما د وجې درته غږ نه کوي په ده باندې اواز موچته وه سترګې مه راوباسه نو سعد هغه ته غصه شو چې زه خو ستا مېلمه یم نو ته اوس د هغه پره کې ما زه دې پرېښودم وی امیه ته خو چپ شوي ستا متعلق خو نبي علیه السلام دا فیصله کړې چې تا به وجنې دی ویلي دي چې امیه به مونږ وجنو هر کله چې په ګوتو ورلې پرېږدي دی نه معامله خو دغه دی رفع دفع شو سعد لاړ مدینې شریفې ته ابو جهل کور ته لاړ امیه خپل کور ته راغی چې امیه راغی بیبي ته وایي یا ښځې وی ته خبرې وی نه څه چل شوی دی وی زما هغه دوست چې راغلی و سعد هغه خو ابو جهل سره جګړه وه نو ما پکې منځ کې خلاصې ملاسې کو نو ما ته وایي چې ګورې تا خو به نبي علیه السلام وجني زما په حق کې خو نبي علیه السلام دا خبره کړې ده چې ما به وجني او ګورې هغه خو دروغ نه وی انه لا یکذب دروغ یې چېته نه دي ویلې نو دا به څه چل کېږي ښځه به پورې خاندي بیخ دې وځه هغه 400 کیلومتره 400 میله لرې تللی دی او ته دلته کې تیزونه اچې غول دنه بیږي په قلار کې نه اتا پسې دلته نشي راتلی دلته کې یارېږي نه که نه وي قسم په خدای چې هغه دروغ نه وایي رښتیا وایي او دا یې ویلي دي چې ما وجنې دې کې دا خبره سړه شوه چې سړه شوه خدای د بدر جنگ جوړ کړ د بدر جنگ چې جوړ شو ابو جهل په مکه کې ګرځي او ځان له لښکر جوړوي خلکو ته وایي راجمع شئ د مسلمان مقابلې له جګړې له ځو لوی لښکر یې جوړ کړ دی امیه پسې راغی کاکاجي ځکه نه تا څنګه چلې ته نه دی څه او یاره زه خو تا ته معلوم یم بوډی یم او په ما څه کوې چې ما بوځې نه نه چې ته نه دی هغه بل به وایي زه نه ځم بل به وایي زه نه ځم کاکاجي ته خو به خامخا ځې ابو جهل پې پېښ شو چې دا یارېږي او ابو جهل خو شیطان و هغه وایي چې زه ځم نو ته څوک یې چې ما نه به پاتې کېږي تا به څنګه پرېږدم وی نه نه کاکاجي چې ته پاتې کېږي دا نور خلکم ګوره زه به د ځان په ځای د 2 نوکران درکم غلامان به درکم پیسې به درکم ما مه بوځوې نه ته به خامخا ځې دی وی نه ځم وی چې نه ځې په زور دې بوځم پرېږدم دی چېته خامخا به ځې مجبور یې کوې ښه داسې وکړه را سره لاړ شه چې دا خلک که ته نه ځې دا نور خلک پاتې کېږي نو دې نیمې لارې ته به ورسېږي بیا به دې چل د سلوکو را رخصت پدې کو دا سپینګري راوستل وی داسې ګل سپینګري ځي ته نه ځې دا بوډا ځي او ته نه ځې یارېږي نو غیرت یې ور واچوم ښځه ورته وایي چې ای امیه هغه د مدینې د هغه ملګري خبره دې یاده نه تا ته یې څه ویلي وی یاده مې ده زم خو هلته نه ځم څه منځې ځم نو راتښتم دروازه کولاو ساته ماته هر ټیم چې مې خپې راسپکې کړې راتښتم به او ښه اعلی داسې وخلم که نه چې زه پې د هغه طرف نه راسور شم چې هغوی خبرېږي زه به ترې راتښتېدلی یم زمو سره نه وی او که نه پام کوه ګورې ستا متعلق خو یې ویلي دي چې وجنو به ابو جهل خو په دې سوچو چې کاکا هر ځای کې چې دې به رانه تښتي نو هغه پې یو څو هلکان مقرر کړل نوجوانان وی ستاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکا د نه ونه تښتي د ده څوکۍ به کوې چې دې ځان سره ورسو نه خو پیاده مزلې به وي د اوښانو چې څه منځې لاړل یو ځای کې دمه کوله نو دې امیه به ځان سره خپل اوښ نږدې تړلی نو چې خلک د شپې وده شو که نه د دې غلې غوندې را پاڅېده چې زه په دې اوښ پاچوم او تښتمه نو هغه هلکان خو ورته پوي هغوی را پاڅېدل چې دې را پاڅېد کاکاجي خیر دي څه دي لوټه په کار ده
او به پکار دي څه خدمت ته مونږ ته وایه د مې زه اکثر کوزو دشې په ما څه کوې او دشې ځاسې را پاڅېدم او 10 نه جي مونږ ستا خدمت ته ته څنګه بابا یې زمونږ مشر نه ستا خدمت ته ولاړ یو ستا لوټه پکار یو به پکار یې ستاسې لوټه موټه پکار یې ستا خدمت ته ولاړ یو نه نه تاسو دې ودشې نه نه جي مونږ څنګه وده کېږو ته زمونږ مشر یې ته به بیخي مونږ به وده یو هغه ابوجهل په الفلام حرامي هغه پوه کړی خیر دقه ځای کې خو دې پېښ شو چې اوس دې ځای کې خو نه تختم زه بل منزل چې راشي او هلته خلک وده شي هلته به تختم چې لاړل بیا بل ځای کې دمو شو چې خلک څنګه وده شو دی بیا غلې غوندې خوا کې ځان سره تړلی دی غلې غوندې را پاسېد هغه هلکانو بیا را منډې کوي ولې کاکاجي څه خدمت ترکوزو تاسو څه کار دی چې ما ته نیغ ولاړ یې هېڅ حاجت نشته وده شئ نه نه جي مونږ ستا خدمت کوو زمونږ مشر یې تا به څنګه داسې یوازې پرېږدو هلته کې بیا پاتې شو په دقه چلې بدر ته ورسو راونه تښتېدی شو چې بدر ته څنګه ورسېده او دی په میدان جنگ کې سره شریک شو نو جناب جنگ شروع دی چې جنگ څنګه شروع دی او دی په اوښ باندې اوس په خپل ساري په اس باندې سور دی نو صحابه کرام اوس د پسې دي چې دې ظالم خو د هجرت د مخکې د نبي علیه السلام پسې ډېرې علاجې ټوکې کړې دي نو عبدالرحمن ته وی چې عبدالرحمن څه چل به کېږي هغه فلانکې مړ شو بلا دنیا کافران خو مردار شو ما سره څه چل وکړه بچ مې کا وی داسې وکړه چې او دا زوی به مې بچ کې زوی نوم صفوان دی زوی به مې بچ کې او ما به م بچ کې وی داسې وکړه چې ته راځه ما پسې او زه دې پسې داسې پټه لار باندې اړوم چې نبي علیه السلام له دې ورسوم نو هغه ته به درخواست وکړو نو کا منېدله درکړم وی ښه نو پلار او زوی په اس باندې سواره شو ته مخکې دی دې کې حضرت بلال رضی الله عنه صحیح کړل ځکه دا امیه هغه بدبخت و چې دا بلال صاحب د غلامو په مکه کې بلال د غلامو نو د به دا بلال رضی الله عنه ونیوه او وهه به ټکاو به او داسې به وهه چې شګې به ګرمو شګو باندې به سملاو او په دې سینه او په دې لاس او خپو به ولا غټ غټ ګرمې ګرمې کاڼي کېښودل او جامې به تېستې وې د غریب نه دا وجود به د هغه پولی پولی شو او ماشومانو له به یې دغه نو لختې ورکړې او ایشه به دې وهی ځغلوې او چې کوم ځای به زخمي شو په هغې کې به ورته شګی اچولی ته ظالم نو یو ځل یې ماشومان هم تراتو شوي دي دا امیه ورته ولاړ دی او په دې ماشومانو دا حضرت بلال وهي او ټکی او جامع یې تېستلي دي حضرت ابوبکر صدیق چې پرې راغی د هغه پرې ډېر لوی رحم راغی امیه ته ظالمه ای ظالمه دا ولې ظلم کې وی دې زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی بل دین اختیار دې د خپل زمونږ زوړ دین قبول کړي پرېږده مې وی داسې وکړه په مې را خرڅ کا دا بلال په ما را خرڅ کا وی خرڅوم خو دومره پیسې به راکې ډېرې پیسې یې د اندازې نه زیاتې وې حضرت ابوبکر وی بس وشو زما په دغه پیسو شو نو دا هغه ظالم و چې حضرت بلال به په مکه کې و نو حضرت بلال نبی ابوبکر صدیق واغېسته نو چې په بیه واغېسته راوسته نو حضرت بلال ورته څه وایي وی ابوبکر که در خپل خدمت لا اغېستی یم او که خدای له دې اغېستی یم که خپل خدمت له دې اغېستی یم نو ستا خدمت به کوم او که د خپل رب له اغېستی یم نو پرېږده ما چې خپل خدای راضي کوم ابوبکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې ذات کړی دی بلال ته خپل سردار وی نو چې بلال باندې خو دې ظالم سختې تېرې کړې وې په غنو په شګو او په پولو دا چې ورمنډه یې کړې نو چې دو قتل چې ما پسې خو صحابه را رسي که نه نو اس خو درونو دی مو زوی مو نو بیا چې په سړي په سر راشو نو بیا زوی نه پېژني نو بس خپې شاته اوږده کړه او زوی له لته ورکړه هغې لاندې وردو چې یو خو به دا اس مې سپک شي منډه به ووایي او بل دا چې دا مسلمانان به مې د دوی په مرګ شي نو زه خو به بچ شم ما به مړ شم زه خو به بچ شم که نه صحابه راله زوی ولالته کې ووایي او څو تورې بېغمه یې کړه او ده پسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته یې اواز وکړه وی عبدالرحمن سړي خو راورسېدل وی دا اس نه ټوپ کا زه درغلم دا اس نه ټوپ کړې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پې د پاسه ځان ور واچه او صحابه ته دته غږ مه کوئ دی زه نبي علیه السلام له بوځم هغې وی کالته دې بوته خو د حضور پاک رحم خو بل شان دی بیا خو سړی بچ کېږي وی نه خواشه دې پاسه دې دې نه پرېږدو تا ته یاد لري چې د حضور پاک په شان کې څومره ګستاخۍ کړې دي د نبي علیه السلام پورې څومره ټوکې کړې دي
هغه ته نه پاسېده. نو دې ډېر غټو دا امیه ډېر لویه بلا و غټو اپې د پاسه پروتو. بس هغې توره را واغېسته او لاندې نه یې وله په دا خېټه کې ومنډلو داسې پکې وړم. ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. دا کبرجن سړی چې دی د له ډېر لوی هلاکت دی. په خولې چې د نبي علیه السلام پورې ټوقې کوي او په زړه کې هم کبر دی لویي ده پکې. د ژبې او د زړه د دواړو نه بغض لري د دپاره ډېر لوی عذاب دی، ډېر لوی عذاب دی. یحسب ان ماله اخلده. د په مال او په خپل قوم باندې بروسه را دې څه وي چې مال به مې بچ کي. کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. الله وی پرېږده مې چېته وی داسې اور ته غورځوم چې بعضې اور هغه د انسان ظاهر کې وجود سوځوي دننه بچي. دا زړه به دا اور به د ده په دې زړه کې دننه ورننوځي، جهنم کې به پروت دی. دا غون صورت د دې سپېره پاک کې په مکه کې نازل دی. دا دویم غټ دشمن. دریم دشمن څوک و د نبي کریم. نو چې کله بیا د بدر کې دا کافرانې یو کوي کې وغورځول او دې چې کوي کې غورځو نو دې چې به راښکنو اندام کېده چې لاس به یې راښکا به تې وته که د خپې نه یې نیوله خپه تې وته. نو حضور پاک ته صحابه و چې صاحب دا خو ډېره لویه بلا ده د سره څوک و دې خو چتولی موږ نه شو او څښا بینم کوي او اندامونه ته جدا کېږي او یو همدقه ځای کې به د پاسه شګې خاورې ور واچوې پرېږدی بس. الله وله سزا ورکړه. بل غټ دشمن څوک دی؟ د حضور پاک لوی دشمن بل دی امیه ابن خلف. دا ابی ابن خلف د دې امیه رور دی. ابی ابن خلف. ابی ابن خلف څوک و؟ دی یو ځل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېد داسې مخامخ او یو زول اډوکې راواغېسته، زول اډوکې، او دغسې نبي علیه السلام ته ونیوه او هغه اډوکې له زور ورکړ او داسې چوري چوري یې کړ، داسې چوري چوري یې کړ. وی ته څه وایې چې دا اډوکې به م واپس جمدي کېږي؟ دا د خیال دی چې دا به واپس جمدي کېږي. قرآن شریف کې الله دا آیت نازل کړ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. دې دا وایي مونږ ته مثالونه راکوي چې دا زاړه اډوکې به څنګه جمدي کېږي. قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. الله وی هغه ذات به دا اډوکې واپس جمدي کړي چا چې دا په لومبي ځل جوړ کړی دی. او نوکان ځان له جوړېږي او غوښه کې چسپان کېږي. د دنیا مشینري چې جوړېږي نو پردې ځان له جوړېږي. داسې ده که نه؟ پردې بیا یو ځای شي نو د هغې نه یو وجود جوړ شي. سایکل چې جوړېږي نو سایکل د پردو نه جوړېږي، پردې یو ځای شي. موټر چې جوړېږي پردې، ټیپ ریکارډ چې جوړېږي پردې یو ځای شي، د هغې نه یو شی جوړ شي. دارنګې کمیس چې جوړی نو پردې غټه ټوټۍ پردې کې یو ځای کې نو کمیس چې جوړ شي. نو د مور ګېډه کې ما ته هغه مشینري وښایه چې په یو مشین اډوکې جوړ شوی دی، په بل باندې غوښه جوړه شوې ده، په بل سرمن جوړه شوې ده، او په بل باندې وازګه جوړه شوې ده، او په بل کولمه جوړه شوې ده، په بل اینه جوړه شوې ده، په بل زړه جوړ شوی دی، او دا پردې بیا په یو بل مشین باندې فټ شوي دي. یا هلته ورته کاریګر ناست دی او پیچونه پې کس کړي دي. داسې شته څوک؟ نشته دی. عقل نه بار خبرې دي زمارونو ګورئ. یو وجود کې دننه لګیا دی، یو شان خوراک ور روان دی، او دغه یو شان خوراک کې دننه الله بیا سیزونه جدا کوي. اډوکې چې د کم سیز نه جوړېږي نو هغه کم ځای له رسوي. اډوکې چې جوړېږي هغه اډوکې د سرمن د پاسه نه جوړېږي، هغه اډوکې خپل ځای له هغه شی رسېږي چې کم ځای اډوکې ضرورت دی، هلته هغه شی رسېږي نو اډوکې تر ورو جوړېږي. سرمن کم ځای جوړېږي؟ د وجود د پاسه لګیا ده جوړېږي. سرمن د ځان له شي نه جوړېږي، هغه شی د غوښې د پاسه خورېږي او سرمن ته جوړېږي. سرمن په غوښه کې دننه نه جوړېږي. غوښه چې جوړېږي نو هغه د سرمن نه لاندې جوړېږي، او دا هغه څیزونه خدای هغه ځای ته رسوي چې کم ځای کې د غوښې ضرورت دی. داسې نه کوي چې دا غوښه د سرمن د پاسه جوړه شي. سترګې چې جوړېږي، غوږونه جوړېږي، نو دا سترګې چته هم چا له په ملا کې جوړې نه شوې، او نه دا غوږونه له چا په شا کې جوړ شو، او نه دا خوله د چا په سر کې جوړه شوه، او نه د انسان دا مخصوص اندامونه د انسان په دا سینه کې او په دا خوله کې جوړ شو. کوم ذات چې دا کوي، دا کارونه کوي، او د یو قالب نه 12 بچي راوباسي، او د 12 واړو شکلونه د یو بل نه جدا دي، او د 12 واړو
رنگونه جدا دي، د 12 واړو هغه خویونه د یو بل نه جدا دي، قدونه جدا، د 12 واړو عمرونه د یو بل نه جدا دي. هغه ذات د دې چورې نه واپس انسان نه شي جوړولی. د خدای قدرت ته ظالمان ګوري نه، چې دومره قادر مطلق ذات ته وګوره. د څه څیز نه د انسان د مور په ګېډه کې جوړ شو او په کومه طریقه دنیا ته راووت او بیا په کومه طریقه دا لویږي. قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو بكل خلق علیم. الله وی ما ته یو شی معلوم دی ګوره چې په لومبي ځل مې پیدا کړی نو واپس تم راجم دی کولی شم. دا ابی ابن خلف ظالم دې څه چلو شو، دې په احد کې د حضور پاک د لاس نه ولګېد او خدای مردار کړ. دا دومره سپیره دی. د نبی علیه السلام د لاس نه واحد دا لګېدلی دی، صرف دی. او رانږدې شو په پیغمبر علیه السلام یې غزار کو او نبی علیه السلام ورمخکې شو په چوکۍ وواو په تورم نه او د چغې کړی داسې برانډې والې چغې والې چې د حد نه وتې. ملګر ورته بیخ دی اوځه هغه بل زخمي پروت دی، هغه نه لاس پرې دی، د هغه وجود کې دومره زخم دی چغې نه وی او په تا زخم نشته چغې وی. څه چل در باندې شو؟ وی تاسو ته پته ده چې د چا په غزار لګېدلی، وجود مې ټول ټوټې ټوټې دی، در نه اډوکو نه مې دردونه راخېږي. د حضور پاک دقې غزار د وجې نه خدای مردار کړ. یاد وساته حدیث پاک کې راځي وی 2 کسانو نه ډېر بدبخته څوک نشته، یو هغه چې د حضور پاک باندې غزار وکړ یا په بل پیغمبر غزار شو، پیغمبر دغه د لاسه شهید شو، دغه نه غټ بدبخته نشته، او یو د هغه انسان نه غټ بدبخته نشته چې هغه د پیغمبر د لاس نه مړ شو مردار شو. د پیغمبر علیه السلام د لاسه مردار شو. بل غټ دشمن څوک و؟ عقبه ابن ابي معيط. دا ډېر لوی بدبخته دا هغه بدبخته دی چې یو ځل راغی د حضور پاک په دې مری کې څادر واچم او څادر له ول ورکه دا مری ولا خپه کوله او حضرت ابوبکر صدیق ورغی او د مټې ونیوه او اخوی دې کور کې ظالمانو اتقتلون رجلا یقول ربي الله. هغه سړی وجنه چې هغه وایي چې رب مې الله دی، تا نه پیسې غواړي، مشري دې نه غواړي، څه مسله ده؟ ولې ظلم کوې؟ او دا هغه سپیره بدبخته دی چې یو ځل ابو جهل وی حضور پاک د بیت الله په خوا کې مونځ کوي سجده یې لګولی. ابو جهل وی څوک به د فلانکي قصاب خانې ته لاړ شي چې یو د وینو ډک پیروان راوړي، پیروان عقبه وی زه به ورکوم ده زه ورته کړه شه لاړ او هلته یې وخلنګه شوې وه او د هغې غټ پیروان یې راوړو د وینو سوټو ډک. وی سوکم حضور پاک ته اشاره کو چې په سجده پرېږدي په دې ملی والا ور واچوه چې نبی علیه السلام په سجده پرېښود نو دې بدبخته عقبه ابن ابي معيط هغه ګن راواغېسته او د حضور پاک په ملا د پاسه یې ورغولو. نبی علیه السلام هغسې په سجده الله ته پروت. څومره استهزاء، څومره ټوقې، څومره خنداګانې او څومره نیازبین مبارک خدای ته خوښ وجود هغه راله وغېښتې او د نبی علیه السلام نه وغورځه او کافرو ته کنزل بدې ردې شروع کړه. ماشومې ته خو څوک غږ نه کوي. نبی علیه السلام سر راوچت کړ او مخامخ یې دوی ته وکتل. اللهم علیک بقریش، اللهم علیک بابي جهل وعتبه وفلان وفلان. خدایا دا راونیسي الله، بس څوکم دا راونیسه خدایا. هغه ټول او هغوی پوه شو، رنګونه یې زیړ شو، هغوی پوه شو چې دا خو مونږ غلطي وکړه، ظلم هم وکړو او د بیت الله په خوا کې هم ظلم وکړو او دا خیره قبوله ده، بس رنګونه یې زیړ شو. یو صحابي فرمایي زما د قسم په الله وی چې چاته حضور پاک په دغه موقع خیرې کړې دي، وی ما د بدر په جنګ کې ولیدل چې ټول خدای مردار کړل. دا عقبه هغه سپیره دی، هغه سپیره. یو ځل راغی د نبي علیه السلام خوا کې کېناست او د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن شریف آیتونه واورېدل. نو چې واپس لاړ نو دغه ابی ابن خلف ته خبر شو، هغه دوستو هغه ابی چې د حضور پاک د لاسه مردار شو اته خبر شو چې راغی عقبه له وی زه خبر شوم چې ته د محمد خبرو له تلې اورېدلې دي صلی الله علیه وسلم. وی اورېدل وی بس زموږ ستا پاتې ده لکه اسې تلې ومه نه بس زموږ ستا پاتې ده، زموږ ستا دوستانه ختمه. څومره محنت شوی دی، څومره تکلیفونه برداشت شوي دي، دا موږ نه مفتو کې روان دي. دا دي څه مونږ دنیا پسې نښتې یو، بس
هر سړی په دې سوچ کې دی چې ما د 2 په ځای 3 بنګلې او د 3 په ځای 4 او 4 په ځای 5 باندې او تورنګزی په ځای پېښور کې او پېښور په ځای په اسلام آباد کې، اسلام آباد پسې په لاهور او په کراچۍ کې ځان له بنګلې او د ځمکې پسې کارخانه او کارخانې پسې 2 پسې 3 پسې 4 او لک روپے پسې 2 لک او 2 پسې 6 لک او 6 پسې کروڑ او کروڑ پسې کروڑونه دې پسې مونږ انختی یو بس دولت ته لعن عبد الدرهم والدینار. نبی علیہ السلام وی دا چې څوک درهم دینار پیسو پسې لګېدلې دي په دې د خدای لعنت وي. خدای پریخي دی او پیسه ده، خدای الکه ګټه پیسه حلاله اس پابندي نشته، خو خدای خو مې پرېږده که نه. دغه دین دپاره د دواړو جهانو سردار څومره قربانۍ ورکړي دي. قسم په خدای دی چې دا واقعات ګورم بیانوم داسې وجود مې رپي دا ویښته مې غونې غونې شي. کم شخصیت ته خدای ته څومره خوښ دی، څومره مقرب دی د خدای، لیکن څومره سپېره ظالمانو څومره ظلمونه ورسره کړي دي په دومره لوی تکلیفاتو هغوی دا دین موږ ته رامنتقل کړه. صحابه او تابعین اوس لګیا دي علما د حضور پاک وارثان او دا دین تاسو ته رسوي. بیا په هغې کې هغه ظلم خو د پاسه ظلم خو څه کوي جناب، ظلم د پاسه ظلم خو څه کوي او دین نه بېزارتیا او پیسې پسې لګېدل خو چې څوک د دین خبره درته کوي هم درته دشمن ښکاري. چې څوک د پیغمبر خبره در رسوي، چې څوک د الله خبره در رسوي هغه ته هم دشمن وي، هغه پسې هم کنځل کوي، هغه پسې هم سپکې وي. مسلمان ته به جنت ته څنګه دی؟ ستا خدای سره مینه نشته، که خدای سره دې مینه وي خو د خدای رسول سره به دې مینه وه. که د خدای رسول سره مینه وه نو چې کوم عالمان او کم نیکان دیندار تبلیغ والا او نیکان صالحان لګیا دي د خدای د دین خبرې درته کوي خو هغې ته ورته دشمنان نه وي که نه. نو چې ته د خدای د دین خبرې درته څوک رسوي او هغې کې نکتې راوباسې او هغې ته دشمنان وي، هغې پسې کنځل کې خو معلومه دا شوه چې اسې دې ګیره پرېښې ده، اسې کلمه وی، نور خدای سره دې مینه نشته، خدای دې نه دی خوښ. زه چې د چا خوښ یم زما کور به یې خوښي، زه چې د چا خوښ یم زما بچي به یې خوښي، زه چې د چا خوښ یم زما نوکر به یم خوښي. خدای چې د خوښ دی د خدای کور به دې خوښي. څوک چې د خدای د کور خدمت کوي، څوک چې د خدای د دین خدمت کوي هغه سره به مینه کوي. او که ته د خدای د دین خدمتګارو ته کنځل کې سپکې ورپسې وی، قسم په خدای که اسې وی چې زه مسلمان یم خو زما ګمان در باندې نه راځي ته به منافق یې. چې ګرفتار شو ونیولی شو مقام صفرا یو ځای دی هلته ورسېد. صحابه وی تا مونږ پرېږدو چې تا مونږ هغه هیر دي چې تا دا سپېره پلیتې د دوزخي لاړې په کم مبارکه چهره توکلې دي مالته یې مردار که په مقام صفرا کې جهنم ته ورسېد. دا غټ دشمنانو د نبي علیه السلام د دې دومره غټو دشمنانو باوجود، د مکې د لویو سردارانو باوجود، د لویو کارخانهدارو د لویو دولتمندو خلکو د دشمنۍ باوجود ووایه دین خدای مضبوط که که نه که؟ حضور پاک له خدای غلبه ورکړه که ورنکړه؟ هغه دشمن خدای هلاکه که نه که؟ دا مثال دی. افغانستان حمله کوو، په عراق باندې کوو، په پاکستان ته باندې جوړوو، یو ځای بل ځای، او مدرسې باندې بمباری کوو، مولیان وجنو، څه کوو څه کوو څه کوو. رښتیا ووایه د دغې امریکې د دغې لانجې نه مخکې ستا په ملک کې په پاکستان کې مدرسې ډېرې وې کوس ډېرې شوې، مخکې عالمان ډېر وو کوس عالمان زیات شو، مخکې حافظان ډېر وو کوس حافظان زیات دي اوس زیات شو. دین خو چې دشمن راځي څومره کوشش کوي خو هغه همره خدای د دین مدد هم کوي. یو زمانه دا و چې زمونږ په دې ټول کلي کې یو حافظ و، یو 2-3 د شپو ختم یې په یو جومات کې څه حافظان کم دی زمونږ په دې کلي کې. راشئ وګورئ زه نن په خپل کلي کې د الله په فضل حافظان نشم شمېرلی، دومره ډېر دي. په دې ټوله ضلع 400 کې ما ته صرف 3 مدرسې، یو د 400 مدرسه وه، یو د عثمانزو وه، یو رتنګي وه، دا 3 مدرسې وې. او دلته باباجي زمونږ درس و په دې تورنګزو کې. راشئ کنه په دې خپل کلي کې مدرسې وشمارئ څونه دي په دې غونډه 400 کې وشمارئ د شمېر نه زیاتې دي. مردان وګورئ، نوښار وګورئ، د خدای فضل دي دومره مدرسې شو چې د حد نه وتې. عالمان به دلته خپل ستا د ملک نو د بار بار راتلل، باجوړ ملا دی او کابل ملا دی او دیر ملا دی، دلته کې به امامتۍ کولې. راشه وګوره شکر ستا په خپل کلي کې څومره خپل عالمان پیدا شو. ور دین لبته لږ محنت کې نور د دین غلبه الله راولي. الله ویلي دی قرآن حکیم کې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله دا مخکې نه ذمہ داری اخیستې، د قرآن د حفاظت ذمہ داری الله مخکې نه اخیستې. خو کم از کم دا مو وایه چې زه به د دین مخالفت وکړم، د ملا سپکه به ویم دا مولایان به ختم بشي، د مدرسې سپکه به ویم د مدرسې به ختم شي بندې بشي، د حافظانو سپکه به ویم د خلک به حفظ نه کوي، تبلیغ والا سپکه به ویم د تبلیغ به څوک نه کوي. دا سوچ دی غلط دی.
دی باندې ته د خدای دشمن کېږي د خدای د پیغمبر وارث پسې نسبت وي خدای دې خفه کړ د خدای دشمن شوې اتا ته د خدای دین رسې تور پسې بد وي ته دشمن شوې نور د هغه علم او د علم خدمت قسم په خدای کې ختم کړي څه ناسه مهلت خو بویا د دین دپاره ښه جناب توره نکري په سرمنو لګول جیز دي او که جیز نه دي نکري د توره نشته ښه دی پکې رنګ اچولی نکري د خپل خاصیت سور دی دی پکې رنګ اچولي نو خلک ورته توره نکریزه وایي نو که زنانه پورې کوي پورې کولی چې د زنانو مقصد حسن دی حسن او سړی به نه پورې کوي تور رنګ په ګیره او یا په سر لګول کم سړی چې هغه جهاد لدی مجاهد نو که هغه ویښته تورې تورولی شي یا یو سړی دی او هغه دویمه ښځه کوي د ضرورت په بنیاد نو هغه تور رنګ استعمالولی شي د هغه ضرورت دپاره هسې نه دا خبره صحیح ده چې د پیغمبر هم سورې نو دا خبره څه ډېره مضبوطه خبره نه ده په بعضې موقعو کې د پیغمبر علیه السلام د معجزې په بنیاد کې داسې شوي وي معجزه همیشه ني کله کله ښکاره کېږي ښه معجزه کله کله ښکاره کېږي نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے واجب زمون په مذهب کې دوه قول دي یو د وجوب یو د سنت مؤکد راجح قول دا چې جمع دا سنت مؤکده ده د جمع موز کول دی وی چې د نهم جمعات طالب العلم دعا غواړي الله دې کامیاب کا الله دې امتحان کې کامیاب کا الله دې دین سره شوق او مینه پیدا کړي پیغمبرانو باندې کوم فلمونه جوړ شوي دي انسان په دې پکتو کافر کېږي که ګناهګاریږي جناب دا فلمونه مه ګوره د پیغمبرانو که دې کې داسې فوټو جوړ شوي وي چې هغه د هغې به د پیغمبر نسبت کېږي چې دا پیغمبر دی نو دا خو کفر دی ځکه دا یو ډم دی او د پیغمبر نسبت پوته کې فلمونه خو چې جوړي خو ډمانې جوړه کړه یو ډم دی او دی وایي چې تا نوم یې د پیغمبر ایښودی دی نو په ډم د پیغمبر نوم کې ایښودل خو یقینا کفر دی او که داسې نی داسې وي چې د صحابه نومونه یې پرېښودي وي نو خو ډمان دي که نه په دې فلمونو کې چې دا کم خلک کار کوي دا څه شی دي ورته فنکاران وي موږ ورته څه وایو ډمان نو چې په ډمانو یې د حضرت بلال نوم کېښوده او په بل ډوم په ډوم د حضرت ابوبکر نوم کېښود او په بل د حضرت عمر نوم کېښود او د حمزه رضی نوم دې کېښود ډېره لویه ګناه ده شدیده ګناه ده دې ډمانو له دغه نومونو فلمونه دا کتل هم جرم دی دا جوړول هم جرم دی دا خرڅول هم جرم دی دا بازو نیر دی او د هغې نه ناقې جدا شوي تورنګزو ته مثلا راغلي دا تورنګزو کې چې کومه ناقه ده نو دا د همغه نیر ناقه ده چې کومه بازو سره تېر شوي داسې ده که نه ده نو که یو سړی دا و چې دې ناقې نه ولې اوبه وڅکمه زه به هغه بازو لځم دا به د جهان قمقل قمقل به په دې وي چې رور هغې ته رسېدل اسان کار نه روزانه به ته اوبه وڅکل بازو لځې هغې او بل هغې نه اوبه راوښکل هم اسان کار نه دی غټ نیر دی خو چې دا کم دلته راغلی دی او چا کنسترې خدای دې کنستونکو سره خلو کې ماته شي اسان کړی دی دقه د امامانو مثال دی دا فقه چې کم امامانو مسائل لستلی دي نو دا د اقل لوی نیر نه چې د حضور پاک نیر دی او د قرآن نیر د هغې نه مسائل د ورکوټو ناقو په شکل کې مونږ ته رایستي دي ځکه د حدیث نه هر سړی مسله معلومولی نشي د قرآن نه هر سړی مسله استی نشي دی امامانو کور کارخانه نه ولګولې چې په کارخانه یې جوړې کړې دي دی د قرآن او سنت نه مسلې رایستې دي دغه مثال دی لکه دې ناقې وبسکل دا د بازو رانې روبه دي د ابو حنیفه رحمت الله علیه شافعي صاحب احمد صاحب چې کوم مسایل موږ ښکاره کړي دي نو همدغه د قرآن او حدیث مسایل دي خو د قرآن او حدیث نه استنباط کول او د هغې نه مسایل لیستل دا د هر چا کار نه دی هغه اصول غواړي هغه قاعدې غواړي هغې کې د راویانو چې کوم موږ ته راسي د هغوی پېژندل پکار دي او تطبیق دی ترجیح دا تعارضونه دفع کېدل دا ډېرې مشکلې خبرې دي نو دا قمقل سړی دی چې څوک دا خبرې کوي یو سړی شي چې پوکې ورکړي نو هغه حرامېږي او که نه حرامېږي نه په پوکې نه حرامېږي صرف دومره ده چې دوه قسمه څیزونه دي یو هغه چې د انسان دپاره خاص شي وي لکه چای پیاله کې چای ده نو هغه پیاله کې چای ګرمه ده که یو سړی وله پوکې ورکړي نو ورکولی شي والا لکه هغه چای صرف دیس کې بل څوک یې نس کي یو داسې لوښی دی چې هغې باندې زم اوبه څکم لکه غټ لوښی دی او ډېرې اوبه دي زه یې څکم دې یې څکي دې یې څکي نو هغې له پوکې نه ورکوې که خاص پیالی وي یو سړی پې چیس کي یا پیس کي بل څوک پې نس کي هغې له د ګرمۍ ختمېدلو دپاره پوکې ورکوي نو خیر دی په پوکې شي حرامېږي نه نسوار والا که پوکې ورکړه غم جوړېږي ګوره نو د کور کې پریشاني د دعا غواړي دعا وکړئ الہ العالمین زموږ په حالت برحم وکړئ خدای د فتنو مصیبتونو آفتونو نه پام امان کې وساتئ رب العالمین کم دین دپاره چې د دواړو جهانو مبارک سردار قربانۍ ورکړي دي خدای هغه دین زموږ په ژوند او په مرګ نصیب کړي
خدای هغه دین سره تعلق مضبوط کې، رشتہ مو سره مضبوطه کې. الله د حضور پاک په نقش قدم باندې موږ روان کې او د نبی علیہ السلام د نقش قدم نه خدای جدا مو کې. العالمین د شیطان د نقش قدم نه مساتي. سوي وسجد الہ العالمین ته زمونږ د مسلمانانو ناراضي شي خدای که څوک ګناهګاری ګناهونه معاف کړي، موږ ټول ګناهګار یو، زمونږ ګناه معاف کړي. الہ العالمین چاته څه مشکلات دي خدای مشکلات او تکلیفونه ته په خوشاله باندې بدل. الہ العالمین چاته څه تکلیفونه دي خدای تکلیفونه په خوشاله بدل. ته چا یو بل سره رواني دښمنۍ طرف غنې فروغ بدل کړي او د مخلوق په شر نه ساتي. خدای د دنیا کارونه مراته آسان کړي، د دین کار مراته آسان کړي. ته چا اولاد دی خدای نارینه اولاد نصیب کړي. ته چا په مجلس کې مریضان دي یا په کورونو کې خدای ټول شفا ورکړي. څوک تنگ دسته د حلال او فراخ رزق نصیب کړي. الہ العالمین ته زمونږ راضي شي خدای ته زمونږ راضي شي، خدای ته زمونږ راضي شي. الله زمونږ د مدرسو د علماء حافظان او قاریان او داعیین الی الله مجاهدین او عام مسلمانانو د وطن حفاظت وکړي. زمونږ په وطن کې الله د قران او د سنت نظام راول. رب العالمین د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د شرونو نه مساته، د دنیا او د آخرت د فتنو نه مساته. که څوک کاروبارونه کوي خدای کاروبار کې برکت واچي، څوک ملازمت پېښې دي په ملازمتونو کې برکت واچي، څوک ذمہداري کوي خدای په پټو کې په ذمہدارو کې برکت واچي او خدای د دنیا او د آخرت د مشکلاتو نه پامن کې وساتي. بعض دوستان دي داغي په راتلونکي هفته کې سودونه دي، دعای غوښتل دعا وته کې چې هغه ودونه ولا خدای بختور کې او ته په خیر او په خوشاله سره تو رسول کې تر ناراضي شي. او د چا اولاد نشته بچی جاروي زمون مرګره د اولاد نشته، چا چې اولاد دي دعا وکړه د جمع